الرحمن الرحیم. ملګرو دا وخت مونږ د شیزو مهرې په کلي کې موجود یو. د جماعت اسلامي سرګرم کارکون شاه رسول صاحب را سره موجود دی. زموږ ملګري موجود دي د الخدمت. څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې الخدمت او جماعت اسلامي همیشه دپاره د غریبو عوامو سره د مرستې په ځای کې چې دی نو منډه ترړولې ده او د هغوی سره یې مرسته کړې ده. په دغې مد کې جماعت اسلامي او الخدمت د شاه رسول باچا په وساطت باندې چې دی نو په شیزو مهره کې د غریبو خلکو سره مدد شروع کړی دی. زمونږ په شیزو مهره کې یو دوه کوره داسې دي چې هغې غریبانان دي، دیاړي مزدوري کوي او چې دی نو خپله ګزاره پرې روانه ده، انغری پرې بل روان دی د کور. چونکې روژه را روانه ده، خلکو ته چې دی نو د مختلفو ضروریات دي، مختلفو څیزونو ضروریات دي ورته. د دغې کبله دغه دوه کورونه چې کوم دا مونږ مناسب وګڼله چې د دې دپاره مونږ د اوبو انتظام وکړو. په دغې مد کې الخدمت بونیر جناب تاجبر صاحب او د هغې ملګرو مونږ له چې دی نو دغه د اوبو دپاره پیپ راکړو. 500 فوټ پیپ چې تقریبا یو بنډل پیپ دی د 500 فوټو. دا د شاه رسول باچا په وساطت باندې چې دی نو الخدمت والا دغې کسانو دپاره ورکړی دی. دغه شانتې شاه رسول باچا اپنے مدد آپ چې دی نو په دې کلي کې په دې علاقه کې د مسافر وروڼو نه د کلي د کم چې خیرخوا خلک دی د هغې نه چنده کړې ده او چې دی نو پیپ یې ول اغوستی دی او په هغې کې مونږ اوس لګیا یو. دغه پیپ بوځو، د هغې کور ته کنیکشن بوځو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږ نن دا پیپ خورو، روژه روانه ده او دلته دا دوه درې کور دي، هغو ته اوبو ډېر سخت تکلیف دی. لکه زرشد خبره دې نه مخکې وکړه او روژه ده او د اوبو ډېر سخت تکلیف دی لکه دې خلکو ته. نو په دې زموږ سره په دې کې چا مرسته کړې که نه او چا پکې 1 روپۍ به ورکړې، نو الله پاک د هغه په کروړو باندې بدل کړي او الله د دې دا پیسې چې کمې دي دا په استه غذا کې په کار کې. بلو ملګرو په دې کې زموږ سره بختیار امرش کچا استاد و ډېره مرسته وکړه زموږ د خدمتو او هغه پکې زموږ سره مرسته وکړه چې هغه خیراتي اوبه راکړې. هغه چې یاره زه ته 1 روپۍ بل نه لم لکه زما موټر لګولی کور کې کوی کې ده لکه جو لکه دا غریبانان دي چې زما څومره وسي لکه کو ګنټه چلېږي یا 2 چلېږي لکه زه به دې ته لکه راوبچلم. نو الله پاک دې پکې دلم ډېر اجر ورکړي. الله پاک دې خوشحاله کړي چې زموږ دومره مرسته وکړه او دا اوبه موږ له راکړې دې غریبانان له. نو الله دې ښه ساتي، الله دې آباد ساتي.